Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. नन मुंगा second year physics के topic discuss को galvanometer. Galvanometer زمو سرا मुंगे this define coach a device which is used to detect and measure a small amount of current is called galvanometer. دا زمو سره this device ته چې دې device په ذریعہ سره موږ د current detection کوو چې را په یو وایر کې current شته کنيشته او بل معمولی غونته کې small amount of current دغه پیمایش پم کوو چې کله large amount of current پیمایش کوو دغه لپاره به موږ ایمیټر استعمالو خو چې small amount of current دغه د پیمایش لپاره او په یو وایر کې د current detection کوو چې را په دې وایر کې current شته او کنيشته د دې مقصد لپاره چې کوم device استعماليږي هغه ډیوایس ته موږ وایو ګلوانومیټر. اوس دا ګلوانومیټر زموږ سره په کوم اصول باندې کار کوي د دې پرنسپل څه دي د دې نه مخکې چې موږ کوم ټاپک ویلو هغه ټاپک سو چې ټارک ان کرنٹ کیرینګ لوپ اینڈ یونیفارم میګنیټک فیلډ چې کله زموږ سره یو لوپ یا یو کوایل په میګنیټک فیلډ کې پروت وي او د دې کوایل نه کرنٹ پاس شي نو دا کوایل په ټارک محسوسي دا به روټیټ کیږي په دې میګنیټک فیلډ کې دغه زموږ سره بیسیک پرنسپل دی دا galvanometer لپاره موږ چې ټارک ان کرنٹ کیرینګ کوایل پلیس ان د میګنیټک فیلډ دا زموږ سره په دې اصول باندې کار کوي موږ دا خبره کړې و چې کله یو میګنیټک فیلډ کې زموږ سره یو کوایل پروت او په دا کوایل نه کرنٹ پاس شي نو دا کوایل به څه کوي روټیشن به کوي او دغه روټیشن د وجې نه موږ چې ټارک پیدا کیږي دغه ټارک بیسیکلی د دې لپاره پرنسپل دی په دې اصول باندې زموږ سره galvanometer کار کوي. بے راځو د کنسټرکشن ته چې دا په څه باندې مشتملي دا زموږ سره مشتملي په ریکټینګولر کوایل باندې ا ریکټینګولر کوایل اف مینی ټرن زموږ سره ریکټینګولر کوایل چې مینی ټرن چې پاک ډیر شي ټرن پکې لکه دا زموږ سره یو ریکټینګولر کوایل چې هغه زموږ سره په هغې باندې ډیر شي ټرن پکې په هغې باندې او دا په یو سلنډریکل آیرن کور باندې فار ایگزامپل دا زموږ سره دلته سره یو سلنډریکل آیرن کور د دې سلنډریکل آیرن کور نه زموږ سره دا کوم وایر چې دا کاپر وایر چې دا دې تاو شوي او یو سلنډریکل شیپ احساس کړی یو ریکټینګولر شیپ احساس کړی موږ چې ریکټینګولر کوایل اف مینی ټرن چې په کډر شي ټرن واونډډ آن سلنډریکل آیرن چې دا د سلنډریکل آیرن سي تاو شوی آیرن کلوز کور پلیس ان د میګنیټک فیلډ چې هغه زموږ سره په میګنیټک فیلډ کې پروت دي ا پرمننت میګنیټ چې کوم میګنیټک فیلډ هغه د یو پرمننت میګنیټک فیلډ هیوینګ کنکیو فیسز او د دغه کما زموږ سره چې میګنیټي د دې د فیسز بسې دا به کنکیو شیپ وي نو کنکیو شیپ ټو میک د فیلډ سترانګ سره لپاره د دې آیرن کور مقصد زموږ سره چې دا میګنیټک فیلډ سترانګ کی ورسته به دې مقصد زم په دې کم سلنډریکل شیپ چې کوم دا زموږ سره آیرن سافت آیرن نه جوړي د دې مقصد صحیح چې دا میګنیټک فیلډ چې کوم دی چې دا میګنیټک فیلډ سکی سترانګ کی اینڈ ریډیل او د دې کنکیو شیپ میګنیټ مقصد دا دی چې دا میګنیټک فیلډ زموږ سره شي ریډیل شي اینڈ ټو اینډ اف د کوایل ار کنیکټډ ټو د پیک سپورټ او د دې کوایل چې دوه اینډ دي یو اینډ دا شو بل اینډ دا شو د دې سره یو سپرینګ اټیچ او دا سپرینګ د پیک سپورټ سره کنیکټ دي موږ چې د کوایل ار کنیکټډ ټو د پیل سپورټ پیک سپورټ through spring which can be twisted چې هغه زموږ سره ټویسټ کېدای شي ورته زموږ سره د دې زموږ سره چې کوم کنسټرکشن دی نو کنسټرکشن سره دا زموږ سره صحیح یو آیرن کور آیرن د آیرن سلنډري او د هغه آیرن سلنډر نه زموږ سره د کاپر یو وایر چې کوم دی هغه تاو شوی او یو ریکټینګولر شیپ احساس کړی او دغه ریکټینګولر شیپ کوایل زموږ سره په یو داسې میګنیټک فیلډ کې پروت دي چې هغه میګنیټک فیلډ زموږ سره صحیح هغه یو شیپ میګنیټي او زموږ سره هغه کنکیو شیپ کې زموږ سره په کنکیو شیپ پرمننت میګنیټ کې پروت دي او د دې کوایل یو ان د یو پیک سپورټ سره او بل ان د بل پیک سپورټ سره د یو سپرینګ په ذریعہ سره اټیچي اوس موږ چې د آیرن کور مقصد سره د آیرن کور مقصد سره چې د میګنیټک فیلډ سترانګ کی او د دې کنکیو فیسز مقصد سره چې زموږ سره میګنیټک فیلډ سره کې دا ریډیل کی او دا ریډیل مقصد موږ ان شاء الله په ورکینګ کې بیا وروسته ډیسکس کوو وایو ورکینګ اوس دې سي نو موږ زموږ سره دا څنګه ورکینګ کوي موږ زموږ سره دا زموږ سره یو ریکټینګولر کوایل چې دا پرس کې زموږ سره دا کوایل په میګنیټک فیلډ کې پروت دی د میګنیټک فیلډ دا پرس کې زموږ سره نارث پول له او دا زموږ سره ساوث پول له د میګنیټک فیلډ ډایرکشن د نارث نه ساوث طرف ته شو
او کپرس کا موږ سره دې کې دوه لیډ دي دا یو لیډ چې کوم دی د بیټرۍ د پلس ټرمینل سره او دا د ماینس ټرمینل سره کنیکټ دی نو فار ایگزامپل زموږ سره په دې کې کرنٹ فلو کوي او فرض کړه دا کرنٹ دې فلو کوي دې راځي او په هر یو وایر پاس کې په اخر کې چې کوم دی زموږ سره دې وایر نه کته فلو کوي نو فرض کړه دلته زموږ سره کرنٹ فلو کوي یا کرنٹ دې په ډاون ورډ ډایرکشن کې فلو کوي موږ ویلو چې زموږ سره چې کلم زموږ سره یو فایل په میګنیټک فیلډ کې پروتي او دغه یو وایر په میګنیټک فیلډ کې پروتي او دی وایر نه کرنٹ پاس کین دا به قوت محسوسي او دا قوت ډایرکشن وی چې په رائټ په لیفټ هاند رول باندې معلومولای شو موږ کدا فینګر هم ته شو کوي دا فور فینګر هم تر میګنیټک فیلډ ډایرکشن شو کوي او دا هم تر کرنٹ ډایرکشن شو کوي دا تم هم ته د فورس ډایرکشن شو کوي دې په دې ان باندې فرض کې زموږ سره فورس په دې ډایرکشن کې اپلای کیږي دې طرف ته اپلای کیږي तो दा करंट چې دلته زی دلته اپورډ موشن کوي فرض کا او چې دلته اپورډ موشن کوي نو دې ان با زموږ سره دا ان به دې طرف ته قوت محسوسي او چې دې ان تراشن زموږ سره وا کرنٹ بره فلو کوي تاسو اوس پورې کرنٹ ډایرکشن بره کوي نو دې تم ته وګورئ دا تم هغه طرف ته راغی انټ ټو د بورډ راغی زموږ سره وا دا طرف چې کوم دی دا څه قوت محسوسي او دا وا دې څه قوت محسوسي دا غي په وجه باندې به دا کوایل سکی روټیشن وکړي او په دې کې به ټارک پیدا کیږي او دا هغه ټارک لپاره په تیر چپټر کې میتھمیټیکل ایکویشن ویلو چې ټارک از ایکوال ټو نایاب اف ساين تھیټا یا موږ چې کاس تھیټا هم موږ لیکلی شو او کاس تھیټا په کوم صورت کې لیکو او ساين تھیټا په کوم صورت کې لیکو نو موږ لکه پلس ک تھیټا زموږ سره د دې ایریا د پلین او د دې میګنیټک فیلډ په منځ کې موږ انګلالو نو بیا موږ کاس تھیټا استعمالو او که فرض کړه دې پلین چې کوم ویکټر ایریا ای دا ویکټر ایریا او د دې میګنیټک فیلډ په منځ کې موږ انګلالو بیا موږ ساين تھیټا استعمالو لکه فار ایگزامپل زما سره میګنیټک فیلډ په دې ډایرکشن کې دی او زما سره که فرض کړه د ویکټر ایریا په ډایرکشن کې علامه دا زما سره پلین شو د ویکټر ایریا ډایرکشن داسې راځي तो په دې وخت کې موږ ساين تھیټا لو تاسو وګورئ په دې وخت کې ساين دی په انګل 90 دا نو ساين 90 زموږ سره 1 برابرې خو کپرس کا ز کاس تھیټا استعمالومه د دې پلین چې دا پلین چې کوم انګل جوړي د دې پلین نو پلین زموږ سره داسې دی د پلین هم په شانتي انګل شو میګنیټک فیلډ هم دسی شو دوه یو بل ته پیرل شو نو که د پلین او د میګنیټک فیلډ په منځ کې انګل اعظم بیا ز کاس تھیټا استعمالومه نو ټارک زموږ سره برابر شو نایاب اپ ساين تھیټا او دا کوم ټارک دی دا ټارک چې کله زموږ سره په دې کوال کې پیدا شي دا به زموږ سره دا باندې سکی روټیټ پکې چې دا روټیټ کړه نو زموږ سره به دا کما چونکی دا سپرینګ سره اٹیک دی او دا سپرینګ یو سپرینګ هم زموږ سره د اپیک سپورټ سره اٹیک دی بل هم زموږ سره د اپیک سپورټ سره اٹیک دی نو دا کوم ټارک چې پیدا کیږي ته موږ ډیفلیکټینګ ټارک وایو په دې باندې زموږ سره دوه قسم فورسونه عمل کوي کپل فورسز عمل کوي دا کپل فورس وایي چې کوم ټارک پیدا کی نو دا ټارک زموږ سره دا بسکه ډیفلیکټ کوي نو دا ډیفلیکټینګ ټارک چې کوم دی دا ډیفلیکټینګ ټارک په زموږ سره څه برابرۍ نایاب आप साइन थीटा या कफरस का जम सरे एंगल मैक्सिमम जम सरा बा नायाब राजी उस ददकी रोटेशन को जबानी च कला दा कोइल से शी रोटेट शी जम सबा दा स्प्रिंग च कला दी के बा ट्विस्ट पैदा शी दा स्प्रिंग दा बताओ शी او च कला दा स्प्रिंग ताव शो नो आगा स्प्रिंग द तारी दो द वजिना बा आगा बा दा स्प्रिंग बसके दा बा दा बाडी वापस खपल हालत तरावड़ी जैसे मिसाल اخلو لکه فار ایگزامپل یو ټال دی ټال تاسو پیژنئ په دې ټال باندې تاسو پرس کې دوا رسی را جوړنده شو دا په هغې باندې تاسو یو لرګی ښودی په هغې باندې تاسو ځان دی چې کله ځان کې تاسو په دوه خپې پرې ځمکه باندې کېږدئ او ځان داسې تاو کوي نو اوس په دا دواړه کومه پړي چې دي دا به د یو بل نه څه شي تاو وشي نو چې کله تاو شو نو چې څه ټایم پورې تاو شي بیا به واپس که تاسو بیا به واپس در خپل حالت ته راځي لکه دا تاو په دې کې پیدا شي نو څنګه چې زموږ سره دا کوایل روټیټ شي د دې کوایل د روټیشن د وجې نه په دې سپرینګ کې ټویسټ پیدا شي څنګه چې زموږ سره په دې دوه پړو کې ټویسټ پیدا کیږي دا تاو پکې پیدا کیږي دقشن دا تاو په دې کې راځي د هغې تاو د وجې نه به زموږ سره په دې کې یو بل ټار پیدا کیږي چې هغې ته موږ ریسټورینګ ټارک ورته وایو او هغه ریسټورینګ ټارک چې کوم دی هغه ریسټورینګ ټارک
زموږ سره برابر دا به ډایرکټلی پروپورشنلی دی انګل تیټا ده چې په کوم انګل باندې په دې کې په څومره انګل باندې دا ټویسټ شي څومره انګل باندې تاو شي او چې کله موږ پروپورشنلی ساين ختمو زموږ سره به سی راځي او دې سی ته موږ څه وایو دا زموږ سره یو کانسټنټ دی او دا کانسټنټ زموږ سره ټارک پر یونټ انګل زموږ سره راځي پر یونټ ډیګري راځي زموږ سره په ایکولیبریم پوزیشن کې به زموږ سره دا ډیفلیکټینګ ټارک زموږ سره برابر دی د ریسټورینګ ټارک یعنی که څومره زموږ سره دا ډیفلیکټینګ ټارک سیواول دومره به دا ریسټورینګ ټارک هم سیوایي د ریسټورینګ ټارک لپاره زموږ سره میتھمیټیکل ایکویشن سره راغی سی تیټا او دا ډیفلیکټینګ ټارک لپاره زموږ سره میتھمیټیکل ایکویشن سره راغی نایاب اپ ساین تیټا نو زموږ سره براشي نایاب اپ تیټا یا ساین تیټا یا کاس تیټا از ایکوال ټو سی تیټا اوس وګورئ که په دې کې موږ د کرنټ مقدار معلومو کرنټ معلومو آی معلومو نو زموږ سره به سی تیټا ډیوایډ بای ان ای ډي دا به راشي زموږ سره اوس په دې کې موږ خبره کړې وه چې زموږ سره دا میګنیټک کم میګنیټ چې لګېدلی دا به زموږ سره په کنکیو شیپ کې اوس د دې کنکیو شیپ مقصد سره د دې کنکیو شیپ مقصد دا دی چې زموږ سره دا میګنیټک فیلډ زموږ سره صحیح ریډیل وي میګنیټک فیلډ به صحیح ریډیل وي د دې ریډیل مطلب سره چې زموږ سره دا ټارک په هر وخت کې صحیح میکزیمم وي ولې و میکزیمم وي موږ دا وویل چې دا ټارک زموږ سره د برابر دی نایاب اپ ساین تیټا یا کاس تیټا لیکلی شي لکه داسې مثال ظالم فرض که زموږ سره دا زما سره دا کوایل دی او دا کوایل زما سره په دې میګنیټک فیلډ کې پروت دی اوس دا کوایل په دې وخت کې په دې پوزیشن کې دی نو زموږ سره میګنیټک فیلډ لاین داسې پاس کېږي ځینې میګنیټک فیلډ لاین داسې پاس کېږي او دې زموږ سره کومه ویکټر ای دی د هغې ډایرکشن داسې دی نو زموږ سره دې دواړو په منځ کې انګل څه شوه 90 شوه نو زموږ سره ساین 90 برابري د 1 زموږ سره به ټارک برابري ان نایاب یعنې ساین تیټا په زموږ سره 1 راغی اوس وګورئ که فرض کا زموږ سره دا کوایل څه شي روټیټ شي نو چې کله دا کوایل روټیټ شي نو تاسو ګورئ زموږ سره په دې وخت کې ځینې زموږ سره چې میګنیټک لاینز دي هغه په دې ډایرکشن کې دي نو که فرض که دا موږ روټیټ هم کړو نو هغه به ځینې زموږ سره بیا د دې سره چې کوم دی دا به اوس اخوا راشي دې سره بیا انګل زموږ سره 90 به جوړوي او که فرض کړئ نه په هر پوزیشن باندې چې راځي نو زموږ سره به ځینې لاین چې کوم په هر وخت کې د دې سره د میګنیټک فیلډ لاین به د دې ویکټر ایریا سره 90 انګل جوړوي نو موږ وایو چې زموږ سره دا ټارک په هر وخت کې صحیح میکزیمم وي ځکه چې که ټارک میکزیمم نه وي او دې په ځای باندې موږ دغه شان کې دوه مقناطیسونه کېږدو نو زموږ سره به دا نارت پول شو او دا ساوث پول شو نو په دې وخت کې زموږ سره میګنیټک فیلډ دې ډایرکشن کې شو نو چې کله زموږ سره دا کوایل په دې پوزیشن کې خو زموږ سره به ټارک میکزیمم وي او چې کله دې پوزیشن ته راشي نو بیا زموږ سره ټارک به څه شي مینیمم به شي یعنې که فرض که ته مزید نور کرنټ ورکې نو هلته به کوایل نور نه تاویږي ځکه به نه تاویږي زموږ سره ټارک څه شو زیرو شو نو موږ وایو چې دا ټارک په هر وخت کې موږ میکزیمم ساتلو دپاره چې په هر وخت کې څه نه څه لاینز دې کوایل ته زموږ سره صحیح دې کوایل چې کومه زموږ سره ویکټر ای دی چې د هغې سره 90 انګل جوړوي چې زموږ سره دا ټارک میکزیمم وي د هغې لپاره موږ ریډیل دا زموږ سره کنکیو شیپ اخلو چې دا میګنیټک فیلډ لاین زموږ سره صحیح دا ریډیلي زه خبره دا ده چې زموږ سره دغه ګلوانومیټر د کرنټ د پیمایش لپاره زموږ سره یو میتھمیټیکل ایکویشن راغی اوس موږ وایو چې کم ګلوانومیټر به زموږ سره سینسیټیو ګلوانومیټر وي نو تاسو وګورئ د دې کرنټ ډیپینډ چې کوم دی زموږ سره په دې تاسو وګورئ سی ان ای ډي تیټا اوس ګورئ زموږ سره د دې دواړو پروډکټ د دې دا سیم زموږ سره کانسټنټ دی چې موږ ورته ټارشل کانسټنټ ورته وایو او زموږ سره نمبر ان زموږ سره نمبر اف ټرن هم کانسټنټ دی ایریا هم کانسټنټ دی او میګنیټک فیلډ چې کوم دا زموږ سره کانسټنټ دی نو دا ټول ټرم زموږ سره راغی کانسټنټ راغی که اوس موږ وایو چې زموږ سره دا کرنټ د دې دواړو د پروډکټ برابر دی نو که موږ وایو چې هغه ګلوانومیټر ته موږ سینسیټیو ګلوانومیټر وایو چې هغه په لږ کرنټ باندې هغه دا په ډېر انګل باندې ډیفلیکټ شي دا ټویسټینګ انګل زموږ سره په معمولي کرنټ باندې پیدا شي اوس وګورئ د دې آی is equal to constant and to theta نو که فرض که موږ چې په لږ کرنټ باندې زموږ سره دا ډیفلیکشن ډېر وکړي نو د هغې لپاره آی خو زموږ سره د دې دواړو پروډکټ دی او چې موږ دا کمو
دا کانسټنټ کوو نو دا تیټا بس کی سیوا کیږي به نو موږ له پکار دا چې سنسټیو ګلوانومیټر د لپاره دا کانسټنټ ویلیو کمه پکار ده چې د دې کانسټنټ ویلیو کمي زموږ سره به په لږ معمولی کرنټ باندې دا ډیر تاویږي نو چې ډیر تاویدو دې ته موږ سنسټیو ګلوانومیټر ورته وایو اوس دا به کله زموږ سره کمي دا سی خو زموږ سره کانسټنټ شو دا ډیپنډ کوي په دې میټیریل باندې زموږ سره کومه نمبر اف کرنټ سیوا کوو نو اله به دا ویلیو بس کی دا به زموږ سره کله کمی تاسو ګورئ زموږ سره سی ډیوایډ بای ان اے بی اوس ګورئ که پرس موږ نمبر اف کرنټ سیوا کوو نو دا ټول ټرم بس کی دا به کمیږي با او چې موږ نمبر اف کرنټ ډیر سیوا کوو لازمي خبره ده چې زموږ سره به دا ګلوانومیټر به چې نمبر اف کرنټ سیوا کوو ډیر زیات په درنیږي او غټیږي با دا شین که فرض که ایریا موږ سیوا کوو نو هم به دې ویلیو کمیږي او چې موږ ایریا سیوا کوو نو هم به زموږ سره ګلوانومیټر سایز به غټیږي نو زموږ سره بیسک څه شو زموږ سره میګنیټک فیلډ شو که دا میګنیټک فیلډ موږ سیوا کوو نو دې میګنیټک فیلډ په سیوا کېدو سره به زموږ سره ګلوانومیټر به مور سنسټیو کیږي به او چې ګلوانومیټر زموږ سره په میګنیټک فیلډ باندې سنسټیو کیږي د هغې دپاره د میګنیټک فیلډ د سیوا کولو دپاره موږ دلته څه لګوو یو آیرن کور لګوو او موږ دا آیرن کور زموږ سره د پیرومیګنیټک میټیریل نه نو پیرومیګنیټک میټیریل کې دا خاصیت دی چې کله موږ دا میګنیټک فیلډ موږ په ایکسټرنل میګنیټک فیلډ کې کیږي دا به زموږ سره دا میګنیټک فیلډ څه کوي د دې ویلیو به انکریز کوي به نو زموږ سره د آیرن کور بیسک مقصد سره چې دا میګنیټک فیلډ څه کوي دا انکریز کوي او چې میګنیټک فیلډ انکریز شو نو زموږ سره به دا ګلوانومیټر به سنسټیو ګلوانومیټر به اوس خبره دا ده چې زموږ سره دا کوایل کله روټیټ شي نو دا به موږ ته څنګه د کرنټ ریډینګ ښیي چې زموږ سره کرنټ شته که نشته دی نو موږ چې دلته زموږ سره دا کوایل خو د یو سپرینګ سره اټیچ وي او د دې سپرینګ زموږ سره ایز ا کرنټ لیډ هم دا بهیو کوي نو که فرض که موږ یو وایر کې ګورو چې دې کې کرنټ شته که نشته دغه وایر به موږ یو ټرمینل د دې سره اټیچ کړو او بل فرض په دې سره اټیچ کړو چې کله زموږ سره په دې سپرینګ کې کرنټ پاس شي بیا د کوایل نه کرنټ پاس شي نو چې دې کوایل نه کله کرنټ پاس شي دا کوایل به څه شي دا به روټیټ شي نو چې کله دا کوایل روټیټ شو د دې سپرینګ سره یو نیډل اټیچ شي چې کله نیډل اټیچ شي نو هغه نیډل چې کوم دی هغه څه وکړي چې دا کوایل روټیټ شي نو هغه سپرینګ هم روټیټ شي نو چې سپرینګ روټیټ شي نو زموږ سره به دا نیډل هم تاو شي نو په دې باندې زموږ سره ډایل لګېدلی په هغې باندې کلیبریشن شوی چې هغه زموږ سره دا فرض که 1 ملي امپیر شو دا 2 ملي امپیر and 3 ملي امپیر او چې څومره زیات کرنټ وي نو بیا به زموږ سره دا کوایل به زیات روټیټ شي دا کوایل کله زیات روټیټ شو نو زموږ سره به دا نیډل هم تاو شي د نیډل چې تاو شو د دې مطلب دا شو چې زموږ سره د دې نه کرنټ پاس شو نو کرنټ زموږ سره شته اوس که دا نیډل زیات تاو شوله د دې مطلب دا شو چې زموږ سره په دې کې کرنټ مقدار زموږ سره سیوا دی او بل زموږ سره دې ته موږ مووینګ کوایل ګلوانومیټر ورته وایو او بل زموږ سره داسې وي چې زموږ سره په دې سپرینګ کې یا په دې سسپینشن وایر کې زموږ سره یو میرر لګېدلی او دلته زموږ سره دا لایټ سورس لګېدلی او دلته زموږ سره یو سکیل لګېدلی او په هغه سکیل باندې کلیبریشن شوي چې کله لایټ په دې میرر باندې پریوځي نو هغه دې نه ریفلیکټ شي هغه موږ ته دلته چې ریفلیکټ شي فرض کړه په دې ځای باندې زموږ سره زیرو نشان شوی دی زموږ سره چې کله کرنټ نه پاس شوی زموږ سره دا لایټ چې ریفلیکټ شي دا په زیرو باندې هغه موږ ته ښکاري او چې کله کرنټ پاس شي نو زموږ سره دا روټیټ شي چې کله دا روټیټ شي دا انکلو روټیټ شي نو اوس په زموږ سره د دې دا کم رڼا چې دا به چینج شي زموږ سره فرض کړه په 2 ملي امپیر باندې یا په 3 ملي امپیر ته راغله نو دا په دې طریقه سره موږ ته د کرنټ پیمایش وکړي نو په دې طریقه سره موږ په ګلوانومیټر باندې د کرنټ ډیټیکشن کولی شو او د کرنټ میجرمنټ کولی شو نو ګلوانومیټر زموږ سره داسې ډیوایس دی چې دې په ذریعه سره د کرنټ ډیټیکشن او د کرنټ میجرمنټ کوو